بیان د خکولو د आवाज په لستلو د قران عظیم. مقصد د امام بخاری دیزه کې تحسین د صوت بالقران دی، بالقراءه القران دی. خدا هغه تحسین مراد دی چې کوم بلا تکلف وي، بلا تکلف وي او خود به خود د قران تحسین په آداب د قراءت سره راځي. لکه ته اولئک لو دمر بهم، اولئک لو دمر بهم د دې تحسین نه کته اولئک علی هدى من ربهم قراءت سره د تحسین راغی. ٹھیک شو؟ مراد تحسین نا القراءت على اصول القراءت ده بدون تکلف، او چې کله دا قرات ما تکلفي ډیر سخت جرم دی او استاد په دې براشه کې د قسطلانی عبارت ده. ما احدث المتکلفون بمعرفه الاوزان والموسوق في كلام الله من الالحان والتطريب والتغني. نو آخر کې راځي مخترعات ذالک من اشنع البدع. اگر بعد خلق قرآن عظیم ہوئی اور هغه کې تطریب وي، پای کې الحان وي، او ځکه نه لکه یو قاری صاحب دی هغه سورته حشر آیتونه چوي نه والله راځه کدی اخري واره آیتونه چې په یو دغه باندې وي الله زمونږه معاف کینو دې ته الحان وي. زما خپل مزاج بل شان لري، ما څنګه یو لوی فتوا ده استفتاء ده د کراچۍ علماء را لګلې و یو ځله ما به جواب ورنکړ دغه سوالې کړه. بیا راغه ما ته چې ستا دستخط په کار دی په دې مسلې چې ستا رجحان کم طرف ته دی. ما بیا مونږ نه کړه او ما ثقافت دازل پرته ده ما نه وکړي واپس کړي. نو دی وخت لکه زمونږه پاکستان کې قرآن حضرات لحن کوي، لحن جلی کوي، کیفیت د قران هم نه ګیروي، سره انګریزي وي او ګیره خريلي د ویخه او ځګنه او هغه به قران وایي. نو دغه په اوریدو په پتا باندې او په بل باندې بس اثر پیدا شي. خامخه د قران عظیم د وینا د لپاره عملهم ضروری دي چې کیره کم سے کم د حضرت علی السلام د سنت مطابق وي. نو تحسین صوت کوا او دې معنی زمونږه د استادانو دادا چې نفس قرآن ویل आवाज خسته کیږي په دې سره، نو خسته کې خپل आवाजونه په لستلو د قرآن سره. چلو قال حدثنا محمد بن حنف ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جدي ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابا موسى لقد اوتيت، اے ابا موسى تعالی درکړې شوی دی مزمارن خوشاوازی من مزامیر آل داود، تو خوشاوازه د داود علیہ السلام نا. دا آل لفظ آل مقحم فی هذه روایه فلقت حمل عقبہ، دا مدخل دے اصلی مزامیر من داود اے من نفس داود. دانه چې داود علیہ السلام پورا خاندان خوشاواز ہو، نس تعالی الله داسې आवाज درکړ دی لکه د نفس صوت داودی علیہ السلام. او داود علیہ السلام له دمره حسن په صوت ورکړو چې کله باغی چې د کنه زبور وی نو پرندو چرندو غرونو به سره زبور وی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. پیر سے پوښ غنا مخکې دا اصل کې د مزامیر معنی باجه ده، خدل د باجی معنی کول باجه کېدل دي. ونه شي مخکې دا باب من احب ان يسمع القران من غيره. حدیث نه رضیا باب من احب ان يسمع القران من غيره. دې اوس پوښه باب تر زر پويږي کنه. باب دې په بیان دا غچا چې دې خوخی ان يسمع القران من غيره، چې دې واوري قران د غیر نه. دا حدیث تاسو ترمذی کې ویلې ده، بخاری کې مخ کې ویلې ده. ګوره دې حدیث نه امام بخاری دا ثابتې چې لکه قران ویل ځان له عمل دی او استماع د قران سنت ته پیغمبر علی السلام دی. نو کله کله وای چې ما ته قران وای چې زه واورم. جی قال حدثنا عمرو بن حفص بن عياش قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثني ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علی القران. عبد الله بن مسعود ته نبی علیہ السلام زمامه کې قران وایا. قلت ما اقرا عليك
استفهام بطور تاجو آقر والک آئے زویم تستامخ کی والک انزلا و پتا نازل کرشوی دے قالو فرمائل انی احبو ان اسماء من غیری زخو خوما چدا قرآن دبل نواورم زکا علماء کرامو تاسو به حاشیه کتلی سبق زور دے تاسو به حاشیه کتلی مطالعه ته تم زرشی وي حاشیه کې لیکل دي چې ګوره یو قرأت ته قرآن دی ایو استماع د قرآن دا ټیک د مقصد د قرآن تدبر دی تفکر دی خو کله کله قاری چې کوم دی مشتغل بالقرات وی نو دې دغه الفاظ ته فصاحت او بلاغت ته دې توجه وی معنی او ته هغه تدبر په دې کې ناراضي نو هغه مستمی چې کوم دی کله کله هغه کې تفکر زیات وی تدبر زیات وی په مقابله د قاری ځکه چې هغه یشتغل بالقرات وهو يشتغل بالاستماع والتدبر والتفكر او یقیني زما خپل ذاتی تجربه مدانا چې سو قران وی او زو ورپسې ولارم په ما باندې اثر پیدا کیږي په نسبت دې چې په خپل وی قربان دي تاسو باب قول المقری للقاری حسبک باب دې په بیان د قول د مقری معنی پیژنې کړه لولون کې د بلنا مقریمان پوجی امر کون کے پر لستلو چاہتا قول المقری لکودو کی پڑھانے والا پڑھوانے والا پڑھانے والا مانا زتا تیما چالک تو قرآن دو زم مقری شو ما تا تا امر بقرات القرآن کا تو قول المقری وینا دا امر کون کی بقرات قرآن للقاری لستن کی دا قرآن تا حسبو کا تعالی کافی دے بس نو القاری عبداللہ بن مسعود شو والمقری سوک شو نبی علیہ السلام نو قول المقری وینا دا مطالبی کون کی دا لستلو دلتا مانا کہ وینا دا آغا چا چی مطالبہ کی دا غین دا لستو القاری والمقری خدای توی کرا القاری چې پخپل وایي والمقری چې د بلنا طلب د قرات کوي شابه تعریف جنا وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى ذلك شديد ترالم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك بس تعالى كافي دي بس کا الآن حسبك الآن كافي دي تعالى رؤوس فالتفت إليه ما حضرت تو قتل فإذا عيناه تذرفان ناصاب میں قتل چه حضرت سترگی چه دو خونه ډکوي الله الله او دې ځکه ولی نو بیا عاشری رخي خبرې کړې حضرت ولی جړل یو خدا دې لکام مفسر استهزاء د حال قیامت نه فكيف اذا جئنا من كل متن بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا استهزاء د امور اخرت کی وجه نه یاره خوف پیدا شو یو قول دې حاشی ناشنا کړی اپ تفاسیر کې نشته هغه داده چې حضرت زکه جړل چې وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حضرت تذا پتو لګی دا چې زما په امت بم گوي کیږي چې گوي کیږي نو خامخا په گوي سره مجرم ثابتيږي او چې مجرم ثابت شو نو سزا به ورکول کیږي نو د امت په تعذيب او د امت په تکلیف ولا افسوس راغی لکه پیغمبر خو ارحم اشفق على الامه من رحمت الاب على الولد ومن شفقه الاب على الولد جل باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه باب دې په بیان دې خبرې چې کم يقرأ القرآن الکه قرآن په څومره موده کې لوستل کیږي او دا قول د باری تعالی چې فقروا ما تيسر منه دوی چې تاسو څومره آسان وي معنی دا شو ګوره مولانا په دې اتفاق د امت ته چې په هر امتی باندې قرآن ویل ضروری دي خو اوس چې دا قرآن ضروری شو نو الکه ختم د قرآن عظیم اختتام د قرآن عظیم په امت باندې لازم دی نو څومره مقدار چې روزانه ته وای
امام احمد ابن حنبل وی چې صلیخ ترزو کې خامخ یو ځل قران ختمول دي او یو سړی کې صلیخ تر قران خلاص نه ک نو دې مجرم شو. امام ابو حنیفه سی وی چې قران عظیم په کال کې 2 ځله خلاصول ضروری دي ځکه چې پیغمبر علی السلام ته جبرئیل راغلو او هغه 2 ځله ورته دور کړو نو په کال کې کم سے کم 2 ختمونه توکي. او دریم قول دا دی چې ګوره د قران سو منازل دي و منازل دي چې و منازل شي فمی بي شوقین شي نو یو منزل چې روزانه وای نو ورځو کې یو ختم پکار دی ورځو کې یو ختم پکار دی. او یو حدیث کرا دی چې لکه قران عظیم 10 اجزا دي نو روزانه چې یو جز وای نو په یو میاشت کې یو ځله قران خلاصول نو 12 میاشتو کې 12 ځله خلاصول دي نو چې 12 ځله اخلاص کې نو پروژه کې پر قران اوري او چې تو ورته ګوري نه ان بیا بدل چې فتح درکې نو تبل سورته حمیم نه بقره تر دي بقره نه به سورته شعراء ته منډا وای بیا پوښ کنه مخ کې شابه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة. قال لي ابن شبرمة ماتا عبد الله ابن شبرمة وي نظرت كم يكفي الرجل من القرآن نظرت بمعنى تأملت ما کوشش کو ما سوچ کو چې څومره رزق کافی کیږي لپاره د انسان کم يكفي الرجل من القرآن څومره کافی کیږي یو سویل په مانزه کې لستل د قران. فلما جه سورتان ماونه مند یو سورت اقل من 3 آیات کم د 3 آیاتونو نو مطلب دا شالکا چې موږ کې تعالی کافی کیږي په یو رکعت کې 3 آیات د قران. داغه حدیث دی چې امام ابو حنیفه وایي چې کم سے کم قدر مکفی فی الصلاه کتنا ہے مجھا والی سرکار 3 آیات جی. فقلت ما لا ينبغي لاحد مناسب لپاره یو سړی ان یقرا اقل من 3 آیات چې 3 آیاتونه به کم نه وای. قال سفیان اخبرنا منصور بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد اخبر القمه عن ابن مسعود ولقيته از عبد الله بن مسعود سره ملاشم او يطوف بالبيت بیت الله شریف طواف وکاو. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم دې ذکر د پیغمبر علیه السلام وکړه چې ان من قرأ بالآیتين چې نبی علیہ السلام ویلو چې چاولستل دعاتنا من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ یوش پکې چې اخري بقری دعاتونه وي نو کفتاہ کافی کیږي د سنا من اوراد الليل من اوراد النهار یا کفتاہ لحفظ البدن یا لکفتاہ مانس شو شر د شیاطینو او دغه د حفاظتنا دا ول کافی کیږي. نو معلومه شو چې کم یو کړو چې 3 آیتونه وای درازنوم کافی ده الکه کم سے کم چې 2 آیتونه وای نوم کافی ده. په معنی دا شو چې راځي کې په قران خامخ وای. جی قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن معيرة بس ګوره د عبد الله ابن عمرو ابن العاص روایت ته توجه کوا دا غسړیو چې ماشاءالله روزانه به روزي ساتلې اټول شپه به تهجد عبادت کوله او نبی علیہ السلام ورته چې ته ګوره هفته کې په میاشت یو ځل ختم کوا یا کم سے کم ورځو کې یو ځل ختم کوا لیکن دی چې نه زما دې لوی طاقت دی او تهجد به کو ټول شپه او روزي به ساتلې. نبی علیہ السلام به ګوره میاشت کې 3 روزي ساتي زما ډیر زور دی او ډېر طاقت مې دی. اخر راغی نبی علیہ السلام ورته یو ورځ ساته یو ورځ مساته بنه زبر دې ساته بیا چې کله بوډا شو ان بیا ارمان دې کو چې کاش چې ما د پیغمبر علی السلام هغه رخصت قبول کړي اوس رانه نه کیږي بوډا شوی ما ا دې چې وعده کړو کنه انو قران باندې دمره مینو چې ټوله شپه به قران وی هغه ناوی ورته بکټ کې پراته او د بړستن به یو سترګه وښکلې وا او کتل به ورته دې به سو کې فارغيږي خو تاجد بانګونه بشری به بس کړه. نو اخر چې کم دین دې سخر ته وی چې زما قانون خدا سي دي او څو تخلف بخاریان بریږي دي ونه شو کنه ورغه تخوا کې کمره کې پراته وا خو شي هغه د الله په کتاب څخه مېنو چې ټول شپه په دی باندې تیر شو هغه ورته پروا نه ته خپل خو خیال کوي کنه صاحبو سیرت تا اکل ورته نو ګور ورته خانه ولی یار وځه کی خندا سره کنه
ګوره مولوی صاحب حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن المغيرة عن مجاهد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دي ان كهني ابي امراتن مال په نکاح کړي وا زما پلار یو جنې ذات حسبن چې خاوندا د لوی خاندان وا لکه کتابونه لیکي شریف خاندان والا خاوندا د لوی خاندان وا یو عظیم خاندانی جنې وا نو خاندانی خوا چې ناوی شیوا او خاوند وسخه نور راغله نو دې دانو چې مور کړه زما ناستو خاوند سره دا دې خاندانی تو کړه خجی فکانا نو عبد الله ابن عمرو بن العاص یتعاهد کنته دیبا نگرانی او تپوس کاو د خپلن ګور کنا ان ګور د زوی خزا نگرانی من پوری تپوس ما پوس به کاو چې کیف حالو کې بیمار خونی سدی پکار دی طبیعت څنګه ده فیسالو عن بالها کله کله به تپوس کو په حق د خاوند دي چې هغه زید عمرو بن العاص ورته چې څنګه دې زما دستا خاوند ٹھیک څه کنه هغه څنګه دې عمرو بن العاص تپوس کو زما زوی عبد الله څنګه دې ها فتقولون دیبه نعم الرجل من رجل نعم الرجل من رجلين دا اول رجل معرفه دا عرض رجل نکره دا او نکره لپاره تعمیم دا نعم الرجل من الرجال ډیر خسړې د پسړو کې لایق د تعریف دی لایق د مدح دی ډیر خسړې دی لم یطع لنا فراشا اوس پوری اخفاو قدم نه دی خې په پالنګ زما کناتن عن عزم الوتی لم یطع لنا فراشا قدم نه دی خې په پالنګ زما کناتن ترک المزاجا ولم يفتش لنا كنفن او لاسی نه در نه کړي اغه د پردیتا تحقیق دکنه ولم يفتش لنا كنفن او نه دا او چته کړي دی پرده زمنګ نه دا او چته کړي پرده زما لاسی په توغاغ نه دراوړې لاسی پر توغاغ نه دراوړې دا خلق واده کړی پويږي او څنګه دې ځاله پر دغه نه پران دا بوله ته پران دي وایي کنه اګه ته دې ځای خزري کی خلاص دی خيږي نه کنه ته وینې یک وخت لري کېګا فاروق بخاری پرې کړه ته دا ولم يفتش لنا كنفن او تعالی شینه د کړې دي زموږ د پردي یا نه دوی چې تکړه زما پردا ما کې نه د جمان شو الته استجان شو نوان پرتوات الله نه دی لګولې یا غزې د پردي نه دی دایو تعالی شنه کې جدل ته سجدي کې دي ته ويسالها عن بالها وشګنه ها مزعتنا او کله چې موږ څخه راغلیو نه پور راټو کټ نه راغلې فلما طال ذلك عليه هلکه چې دا خبره وګد شو ذکر للنبي صلی الله علیه وسلم عمل لا او د خپل زوی شکایت پیغمبر علیہ السلام ته وکړ فقال نبی علیہ السلام القنی به سمانه راولده ما سخ القنی ملاقات وکت زما به په داسې حال کې چې دې در سره وی تعبیت څنګه القنی به راولت دې ما سخ فلقیته بعدو پوښتنه دې زملاو شم نبی علیہ السلام څخه عبد الله فقال حضرت کیف تصوم څنګه روزي ساتي بكل يوم روزانه کیف تختم څومره مقدار د قران خلاصول کوي قال كل ليله هر شپه یو ختم کوم واه واه قال صم في كل شهر ثلاثه هر میاشت کې 3 روزي ساته وقرا القران في كل شهر اور پورا میاشت کې یو ځل قران وایا یو صفه روزانه وایا دا څه وظیفه د طالبانو قال دي قلت اني اوتي اكثر من ذلك زما دین زیات طاقت ہے قال صم 3 ايام في الجمعه درې ورځې روزه په هفته کې ساته ما اوتي اكثر من ذلك اذا افطر يومين وصم يوما یو ورځ روزه د ورځې بوزا او کوجا اوتي اكثر من ذلك دین می زور زیات دی وسم افضل صوم داوود غره روزه د داوود دا صيام يوم وافطار يوم یو ورځ کوجا یو ورځ بوزا وقرا في كل 7 ليال مره
اور یو ہفتہ کی قرآن خلاص ہوا وقرا فی کل سب لیال وہ منزل شو کنا ہفتہ کی یو ذل ختم بس او دې بابا شو بوډا شو ضعیف شو فلیتنی قبلت رخصت رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش ما قبول کړې رخصت پیغمبر علیه السلام معلومه شو په تیر سات پسې به مروړې لا سنا وځګنا حاجی الاخرین وذاک داولی و انی کبرتو ز بوډا شوما وضعفتو کمزور شوما فکان یقرأ علی بعض علی الصبح من القرآن آخر وقت کې داوا چې دې چې کله بوډا شو نو دې بخپل خزه ته د قرآن وسو پاره اورولې یو منزل به ورته درځي واورو یعنی دور چې ورته حافظان وي یو ورځ دور به واورو نو ما خام به هغه و مې صد قرآن ویلا فکان یقرأ علی بعض علی الصبح من القرآن لستبه پخپل بی بی باندې و مې صد قرآن بالنار والذي يقرأ او اغیسا چې دې بد شپې لستلا یارذو من النار درځي به خزه ته واورولا دور کنه ليكون اخف علی بالليل چې آسان شي ورته د شپې نه خف پک معنی بنه کې آسان شي ورته د شپې نه لکه قاریان حافظان چې روزه کې تلاوت کوي د شپې اوري د ورځې دور کوي کنه چیرې ماخام اورولو کې سہولت راشي واذا اراد ان يتقوى او کله چې به اراده و چې د ځان مضبوط کی نو افطر ایامن روجی به مات کړي نه به ساتلی واحصا رضی بشمارلی وصام مثلهن بیا به دای په مقدار روجی ډبل کړي لکه چې بالکل به کمزور شو بیا به یو هفته روجی نفلی نه ساتلی لګون به قوت پیدا شو بیا به دای قضیه راوړله سبحان الله سبحان الله کرایت ان یترک شیئا معنی یاد کړه لوی د کرایت دي چې فری دی یو شی فارق النبی صلی الله علیه وسلم علیه چې جدا شو پغیبان پیغمبر د دینا یعنی بدی ګڼل چې هغه وعده چې می د حضرت سره کړی و هغه نه پاتې نشي ٹھیک شو قال ابو عبد الله امام بخاری وی وقال بعض فی ثلاث وفي خمس واكثرون على سبع بعض روایتو کې راځي چې کم یقرا یعنی فی ثلاث لیال کم یقرا فی خمس کم یقرا على سبع نو کم سے کم چې ډیر زیاتی نو 3 ورځې کې ختم کوا لستو پاری درځي وایا او کینی نو 5 کې وایا نو څنګه به شپږ چې وای او کینی نو ورځو کې وایا چلو مخکې لا ابي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة خجي قال كم تقرأ القرآن فسمر وقت بقرآن ولي بس دا یو رواش پروات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر تشو کنا عن ابي سلمة قال واحسبني قال سمعت انا من ابي سلمة عن عبد الله بن عمر قال رسول الله اقرأ القرآن في شهر قلت ما اني اجد قوة حتى قال فقرا في 7 ولا تزد على ذلك الک دو ورځو کې هفته کې یو وایا یو ځل خلاص وا او په دې زیاتواله مکوا نو معلومه شو چې خبره ده چې ډیر طاقتور سړی وي هفته کې دی وي او چې متوسط وي یا عام کس وي نو میاشت کې یو ځل خلاصي یو صفات روزانه وي او دا خط کار دی جی باب البكاء عند قراءة القرآن باب دې په بیان د جړېدو په وخت د لوستلو د قران کې چې قران وای او ته جاړي یا قران اوري او ته جاړي دا ډېر خصيفت دی جی وفي قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبي الزحى عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي زدا خوم أن أسمع من غيري جی
قال فقرأت النساء حتى إذا ما سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف ما ته حضرت چې بس کا او امسک شک دراوی دے فرأیت عینه تذرفان ما چوکتل نسترگی بیده دوخ کنا یعنی تصفحان دا تذرفان مانا شو تصفحان انا بیه ایک منٹ انا بیه اوز دا ان ابی دلتا سنگ جوڑی با دا بعضی ظاہر بین ویل چې دا ان ابیه دا جمله ندا دا تصحیف دے او بیزای چا اولی کلا مناسبه ندا ذکر روایت په تصحیفان باندې ختم شو بیا د ان ابي څه مطلب دی ځان په پوکه خاص ګران دی ان ابي بیا د څه مطلب دی نو دغه جواب یې زکا سفیان دا سند ذکر کوي د اعمش نه بیا ګوره ها د سفیان استاد د اعمش نقل کوي د ابراهیم نه ابراهیم ذکر کوي د عبیده نه عبیده ذکر کوي د عبد الله ابن مسعود نه بس ٹھیک شو دا یو سند شو په دې سند کې دا حدیث موقوف شو په عبد الله سے باندې بیا دا سفیان وی چې قال الاعمش وبعض الحديث اعمش راته د یو ټوکړه بل ویلا او چې حدثني عمرو ابن مره عن ابراهيم عن ابيه یا حدیث بیان کماتا عن ابيه د پلار زمانہ عن ابيه او هغه ابي سوق دی عاد سفيان پلار دی ها او دغه نوم د سعید ابن المسروق الثوري سفيان دا روایت ذکر کوي د خپل پلار نه د سعید ابن المسروق الثوري رحم الله نه هغه ذکر کوي د ابي زهانا هغه ذکر کوي د عبد الله نه او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مرفوع شو کہ سفیان دا روایت د پلار په واسطه ذکر کوي نو بیا حدیث مرفوع دی او کہ سفیان دا روایت د پلار په واسطه نه ذکر کوي نو حدیث موقوف دی نو چې موقوف شو مرفوع شو نو دا دیم روایت یعنی تصفحان عن ابيه دا تصفحانی په هغه روایت کې دي چې سفیان ثوری عن ابي د خپل پلان نقل کړي چا مسروق ابن سعید ابن مسروق ثوری دی معنی یاد شو عن ابي من پوښي کوم روایت چې سفیان عن ابيه ذکر کړي هغه روایت تصفیحانی سره ختمیږي او روایت مرفوع دی او کوم روایت چې امام سفیان په خپل د پلان نه بغیر په بل واسطه ذکر کړي هغه حدیث مرفوع موقوف علی عبد الله بن مسعود دی یاد شو نو ان شاء الله نبی جمله غلط نه شو ان نبی اے روایت سفیان ان نبی مرفوع دی چلو وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عامر عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليكم من قال اني احب ان اسمع من غيري باب من راى بقراءة القرآن او تأكل به او فجر به باب دې په بیان د جرم دغه چا رایا چې ریاکاری کوي په لوستلو د قرآن بقراءة القرآن او تأکل یا طلب د تأکل د خېټه ډکولو کوي په لوستلو د قرآن او فجر به دا فجر دی او فخر د روایتون دي او فجر بر لیکل دي للاکثر فجر او فجر یا نافرمانی کوي په د احکام د قرآن نه فجر د فجور نه دی او معنی ګناه یا او فخارا یا د فخر کوي تکبر کوي په لستو د قرآن چلو نو معنی ریاکارې سره ثواب ختميږي او تأکل چې یو سړی قرآن وایي او دی لپاره چې دنیا په جمع کما من قرأ القرآن ويتأكل بالناس جاء يوم القيامه وجه عظم ليس عليه لحم کا مشکات کی دا ویل دي چلو وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا
الأعمش عن خيثمة عن سويد بن عبدة قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. دا موږ مخکې رابشي په اخر زمانه کې یو قوم حدثاء الاسنان نو عمر خلق بي صفهاء الاحلام کم عقل بي یقولون من خیر قول البریه. او دې دوه معنی دي. یا خو ابن حجر وی چې دا عبارت مقلوب دی ځکه سمانه جو یقولون وی بدوی من خیر قول البریه هغه خسته وینا د مخلوق خسته وینا د مخلوق. ابن حجر وی چې بات مقلوب دی معنی دا دی یقولون من قول خیر البریه یقولون من قول خیر البریه وی بدوی هغه وینا دا څه وینا چې هغه دا خیر البریه د مخلوقات نغوردا چغه د الله کتاب قران دی یقولون من قول خیر البریه از ابن حجر اسوک معنی کی یقولون قولا هو خیر من قول البریه بلماذا یقولون قولا مقدر وای بدوی یو وینا دا سی وینا هو من خیر قول البریه چغه وینا به غوروی د ویناګانو د مخلوقنا چې د الله کتاب دی قران دی قران وای خو یمرقون من الاسلام اوذبدوی د اسلام نه کما یمرق السام من الرمیه لکه چې اوزی هغه غشه دغه ښکار وهل شوینا دی لا یجاوز ایمانهم حناجرهم نبکت ذی ایمان د دوی د مرکن د دوی نه مرکن به ایمان نه کته کیږي فینما لقیتموهم کم دې کې چې تاسو دوی سره ملاو شئ نو فقتلوهم او وجنه دوی لرا فإن قتلهم اجر بشک وجلد دوی لوی ثواب دی لمن قتلهم لپاره دغه چې وجنه دوی لرا دا ثواب ملاویږي کله یوم القیامه دا یوم القیامه اجر سره متعلق دی فإن قتلهم اجر یوم القیامه زکه وجلد دوی لوی اجر دی پر د قیامت چالر لمن قتلهم چې دي خواري لو وجني دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قال سمعت رسول الله يقول فرما يخرج فيكم قوم پیدا بشي پتا سو کې یو قوم تحقرون صلاتكم چې سپک بغنه تاسو یعنی کم بغنه تاسو خپل ما صلاتم دای د مسرا ای بداسي مزونه کې چې تاسو تاسو مزيش نخکاری وصيامكم ما صيامهم او روجي تاسو د رجوع غي سرا تاسو فرضي روجي ساتي غي نفلیم ساتي هر ځای کې ساتي وعملكم ما عملهم او کم بغنه تاسو خپل عمل دغي عمل په مقابله کې ويقرؤون القرآن ورایب قرآن وی خلا یجاوز حناجرهم قرآن باندې مړای نه کته کیږي یمرقون من الدين دی به اوزی د دین نا کما یمرق السام من الرمیه لکه چې اوزی غشه د ښکار وغل شوینا ها ینظرو یا تنظرو لکه ګوري چې غشه وای کنه داسي هغه ښکار نه پوری را پوری شي او چې پوری را پوری شي نو معنی ینظرو فاعل رامی دی په تعریف ورسره وای الرامی وشتون کې ینظرو الرامی ګوري بدا وشتون کې فن نسل هغه سوکی دا غشي نسل وی حدید الصحب معنی دا غشي ټول او دې ځکه چې کومه اوس پناله دته نسل وی ٹھیک شو نو ینظرو فن نسل نو دې به ګوري په سوکی دا غشي باندې فلا یراشیان نو شی به نه ویني د وینینا وینظرو فی القده او دې به ګوري پاغه ډنډه باندې د دې اوس په لشات کومه ډنډه را دې به ګوري دې ډنډه ته فلا یرا شیان نبوینی دې په دې باندې ویني څه شي وینظرو فی الریشی او دې به ګوري پاغه باندې دا غشي هغه تاسو دې کچ دوړغان سوکیږي کنه دې چې هغه سوکو ته ګوري نو فلا یرا شیان نو دې به هیڅ نه ویني ویتمارا فی الفوق او دل به تردد او شک راځي په خلی د دی باندې په خلی د غشي الفوق فوق پیژنه کنه د دې خلا چې اردو کو ته سوفار وای
د تیر خلا نو دې تیر خلی باندې دی له لګ لګ وهم راځي چې رس کاکړ غونه ده سکا کار غونه ده خو نور به اشینی نو دغه څه بدلی قاری په دې خلی باندې الفاظ د قران به وي خو نه به په نسل باندې نه به په فوق باندې نه به په ریش باندې اس چیز باندې به ایمان دی الله لا تمساتی الله دې عمل توفیق مستول تنسوي چلو طالبان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة وما طيب وريحها طيب المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة وما طيب ولا ريح له ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة پشاندا چمبیله چمبیلی تاسو چمبیله ورته رات کی رانی شی او شیر دن کا راجا رات کی رانی ها جی چلو دا دلته شک راغلی چې کل حنزله په شان دغه ترخی اندوانی ده مرغونه توام واچ خوندې مرده تریخ ده او قال خبيثنا چې خوندې ګنده ده پریوها مرن او بویم تریو ده جی باب اقرأ القرآن ما اختلفت قلوبكم بس ورب علماء کرام و صلحاء امت دا حدیث دو ترجمه دي اقرأ القرآن قرآن پاک ویا شاتم گورا ما اختلفت قلوبكم دي دو معنی دي سو پوری چې مطمئن وی زرستا اصل کې اختلافات د الفت نه ده الفت نه مراد رغبت ده خمانه سو پوری چې رغبت کې زرستا په لستلو د قران نو قران وایا چې پوښ کله دا نستا ستړي کیږي تکاوت پیدا کیږي نه بیا بس لکه بعض وخت دا چې موږ سپاره خلاصو چې موږ وایو درې پاون ستړي شو بیا څه ضرورت نه کی خو زه سپاره خلاص کړم نه اقرأ القرآن لستل د قران کوي مختلفت قلوبکم سو پر چې مانوس وی رغبت کوي شوق کوي زرستا په لستلو د قران دمر وای او چې بیا در باندې خمیږي نو بس کا ولې چرته نافرمانی پیدا نشي د قران سپکاوي په ذکر کې را نشي دا یو معنا شو سما احمد دیو معنا بداشي چې اختلافات قلوبکم سو پر چې تاسو متفق دی پاغي باندې زړونه تاسو لکه د علماء مجلس دی او قران عظیم درس او تدریس دی مسائل دی سوچ متفق په یو مسله لولې او چې کله اختلاف المسائل راغی نو بیا پاسه چرته نزاع په قران کې نه کوي تاسو بیا چې سو پر متفق یې یو ځای لولې او کله کې تاسو آراو کې اختلاف راشي په یو مضمون د قران بیا پاسه جدا جدا شي چرته نزاع سبب د انکار یا سبب د تحقیر یا سبب د ترک عمل په قران جوړ نشي دا دوه توجیهات محدثین کرتے ہیں چلو وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجرمي عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه جی آسان ما درته اقرأ القرآن قرآن وای ما اختلفت قلوبكم سو پر چې مانوس وي په دې زړه تاسو شوق او رغبت ساتي په دې سره زرستا فاذا اختلفتم چې کله تاسو مانوسیت ختمیږي نو فقوموا عنه نو تپاسه دغه تلاوت نه او بل معنا اقوا چې ما درته ما اختلفت قلوبكم سو پر چې متفق وي زړه تاسو فاذا اختلفتم کې کله تاسو په آراو کې اختلاف راشي فقوموا عنه نو پاسه اختلاف په قران کې مکوای جناب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه بس اوس ګوره د تابعون مخی زکه دا خبره
چې دا محدثین په دې حدیث کې اختلاف دی چې دا موقوف علی جندب دی یا دا حدیث مرفوع دی د امام بخاری مزاج دا دی چې دوی دا حدیث موقوف علی جندب دی ځکه تابعو ټیک شو کنه موافقت کړی دی د سلام الحارث بن عبید یو وسعید بن زید دوا عن ابي عمران د عمران جونینا ولم يرفعه حماد بن سلمہ او دا روایت حماد بن سلمہ مرفوع کړي نه دي و ابان انا ابان وقال غندر عن شعبة عن ابي عمران سمعت جندبا قوله دوی چې ماوردو د جندبنا قوله قول د جندب معلومه شو چې دا حدیث مرفوع نه دی بلکې دا قول چا شو د جندب شو یعنی حدیث موقوف دی او جندب صحابی دی ښا وقال ابن عن ابي عمران عن عبد الله بن صامت عن عمر قوله بعضوی چې دا عبد الله بن صامت نا د عمر سے قول دی دا حدیث مرفوع نه دی موقوف علی عمر دی نو چا دا حدیث په عمر سے موقوف کر دی چا دا حدیث پر جندب سے موقوف کر دے امام بخاری وی و جندب اصح و اکثر سمانه بکے و جندب اور روایت جندب اصح دا ډیر صحیح دے په اعتبار اسناد و اکثر او ډیر زیات تے په اعتبار طرق نو اصح اسنادا و اکثر طرقا دا قید په کې ولګي د ځان نه بیا به مزه کده ارمان فاخذ الشاوى نبي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة عن عبد الله لأنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما فأخذت بيدي فانطلقت به. اقرا روایت عبد الله وی ابن مسعود چې سمع رجلا دیوا आवाज یو سړی نه چوبې ابن کعب سره دی یقرأ آیه چې دلی لست یو آیت څنګه سمع النبي چې دی عبد الله اوریدو د نبی علی السلام نه خلافها دغید قرات مخالف دغید قرات مخالف فاخذت بيدي تشوا عبد الله بن مسعود ما ابي بن كعب عبد الله سنيو فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرت سے څنګه بوتا فقال حضرت کلاکما محسن تاسو دواړه فخشان وای چلو نو فقرا تسنیه دا فقرا معنا لستل کوي تاسو دواړه خپل قرات باندې بس حدیث خلاص څخه فقرا تسنیه لستل کوي تاسو دواړه خپل قرات اوس دې شوبوي اکبر علمی غالب گمان زماده ده شوبه قول خامد توي د نبی پاک اکبر علمی شوبوي کامل گمان زماده ده غالب گمان زماده ده چې قال حضرت فرمایلو فإن من كان قبلكم اختلفوا تاسو مکه چې کوم خلق تیر شو ای اختلاف کړو د رب کتاب فاهلكهم الله فالله غر کړو ٹھیک شو کنه ای اختلاف کړو د الله په کتاب کې جنگ جګړه کړي نزاعات کړو نړۍ هلاک شو د کتاب کې اختلاف مکوي او چې کوم قرات تاسو رسیدل دي هغه ویل شي خدا قرات ته ابي ابن كعب منسوخ شو خدای ته دغه نسخ نو رسیدل فلما بلغه النسخ بیا ترکه چلو بوله پر دران کې بس نه متدل پار نه چې دا نور خلک بلار شي